السلام علیکم. د ګنجري د سیمې حاجي امین ګل، یوسف او سلطاني ګل سره یو ملاقات شو او دوی روانو پېښور ته کنونشن لا. نو دا پاکستان پیپلز پارټۍ هغه ورکران دي چې کوم متحرک شوي دي او همدغه شان ویډیوز به موږ تاسو سره د نورو پارټو هم شیر کړو ځکه چې د سیاست میدان ګرم شوی دی او الله دې وکړي چې الیکشن په خیر په خوشحالو شي او خفګانونه پکې زیات نشي. نو زموږ دا رپورټ وګورئ او کمنټس په ضرور موږ ته اجب دا راته ووایه چې د ابټاباد کنونشن ډېر کامیاب تللی او ډېره ګڼه وه. نو د پېښور د همداسې داسې نه چې انشاءالله پېښور به انشاءالله د هغې نه زیات او ګڼه به وي، ولې چې دې ته د سوات او د مردان او د پېښور او د چارسدې دا ټول جیالو چې څومره دي د پاکستان پیپل پارټي څومره دغه چې کوم دي خواهشمند چې کوم دی به ټول راځي انشاءالله او ټول به چې کوم دی دغه د پېښور په جلسه کې په کنونشن کې به انشاءالله حاضري کوي او موږ په خپله چې کوم دی د چارسدې نه چې کوم دی زموږ ښه په ګڼ تعداد سره روان د ضلعي صدر د نعیم خان په قیادت کې او موږ سره خپل ملګري چې کوم دی ټول ښه پوره روان دي. انشاءالله موږ به کامیابي حاصله وکړو انشاءالله. مننه. جیاله دی او د ماشومول لزینم چې پیپلز پارټۍ کې د انفارمیشن سیکرټري د خدای د ورکوټوالي لا پیدایشي پیپل دی نو بچي خپل تعارف وکړه د مینوالو سره. شکریہ سر جی، ډیر مننه تاسو. الحمدلله زه پاکستان پیپلز پارټۍ کې دلته خو تاسو پته لري چې سن 67 کې پیپلز پارټي جوړه شوې نو بل پارټي نه و لکه د والد د وخت بالکل د پلار نیکه د وخت زمونږ پیپلیانو دلته په تاسو پته لري چې 400 باندې استاف شرفو پیپلیو ختم شو. الحمدلله پیپلز پارټي ختم شوې نه راغلی بغیر موږ را روان یو الحمدلله. که څوک ورته ماته ګوډه وایي کار سوی الحمدلله موږ نه لکه تعداد روز پر روز ښه کېږي زه ګورم الحمدلله ډېر ښه کېږي زمونږ لکه کم بیک دی هغه بالکل جی. ضلع متحد ده، تحصیلونه متحد دي الحمدلله. یونین کونسلې زمونږ جوړې دي انشاءالله تعالی. را روان الیکشن کې به چې کوم دی موږ ټپ ټایم ورکو کوو مخالف ته. مننه. ډېره مننه. ایسه خپل تعارف وکړئ او دا راته وایي چې پیپلز پارټۍ ته ستاسو تړون خو د ظاهري خبره الکواني لوي که نه ډیره مننه. د لوټو غونډه بنی چې دا وړي وروړي عزتمن شي د پارټۍ خبره د کومه ته پته لګی نه چې پیپل پارټي کله راغلی د پیپل پارټۍ کې د کله نه ځکه چې زمون کور د بټویزم په وخت کې کوم ران شوی او زمون مشران افغانستان ته کمتلی هغه تاریخ ماته یاد نور ماته مخکې نشي چې د پیپل پارټي د کوم وخت سره او الحمدلله د هغه وخت نه مونږ را رواني په پیپل پارټۍ کې او داسې کلب ولاړی چې نو وختلشته دی او نه وختلشته دی دا خبره نشته. باقي دا اوس چې کوم الیکشن روان دی دا زمون ورکر کنونشن دی دا جلسې نه دي. ورکر کنونشن دا صرف ورکر چې کوم دی خول دي ورکر ته د خاني ورکول دي چې مونږ به الیکشن کوو او ان شاء الله راتلونکي مستقبل د پاکستان چې کوم دی د پیپل پارټۍ په سترګو کې دی او پیپل پارټي په اقتدار کې راځي او الحمدلله ان شاء الله دا مونږ امید کوو چې د ګرانۍ مطابق د نورو خبرو مطابق د دې حل صرف واحد د پاکستان پیپل پارټۍ سره دی د بل چا سره نشته. ډېره مهرباني.